زما نوم میاں زاهد حسین خاطر دی د ویلج کونسل ناظم یم په تاڼه خاص کې. خو چې کله دا بیلونه سیوا راغلي نو هر کس مونږ ته ټلیفون کوي کو مخې ته راشي هر سړی جړه فریاد کوي چې یاره ناظم صاحب خاطر صاحب زمونږ پسې دا بیل سیوا راغلی. نو موږ ورته وایو چې په دا زموږ د لاس کار نه دی او نه درته دا هم کمولی شو. نو د هغې غریبانانو هغه فریادونو ته او تکلیفونو ته چې مو وکتل او د هغو هغه ټینشن او پریشانو ته چې مو وکتل نو نن زه د دې کیمرې مخې ته رالم. مسله د ټول ملک ته زمونږ د ضلع نه ده نه ده د تاڼې بټخیلي ده د ټول ملک خبره ده چې د سوی ګیس بیلونه انتهایی زیات راغلي او خاص کر د غریب سړي دپاره په دې ټیم کې دا یو ډېر غټ بوج دی د غر نه زیات بوج دی په هغو باندې پرېوتو. غریب پکې ډېر زیات متاثره شو. ولې چې نن وګورې د یو کور مالی آمدني چې ده هغه 30,000 روپۍ د هغو کور ته راځي نه او په هغو پسې 30,000 روپۍ بیل راشي. حالانکې هغو به خرچه د 30,000 روپو کړي نه وي. په کور کې به یو وړه فیملي 4 کسه او 5 کسه او بیل پسې 30,000 او 40,000 روپۍ راغی. نو آخر هغه به څه کوي؟ داسې به د هغو باندې د بجلی بیل به پسې 10,000 راشي. داسې به د هغو د کور نورې خرچي کم هغه روزمره کمې خرچي هغه به نو هغه به دا بیل ورکوي د بجلی خو هغه به د سوی ګیس 30-40,000 روپۍ داخلوي که نه نورو خرچو له به هغه بیل له به ګوري. نو هغه به څه کوي؟ نو دا بیل چې راغلی په تېره میاشت کې هم د خلکو پسې ډېر زیات راغی. مونږ وې زه دا خاموشه عوام هم خاموشه شو چې زه دا یو میاشت کې سیوا راغی په دې را روانې کې به خدای خیر کړي کم وی. نو هغې نه زیات راغی. نو د دې نه هم عوام ګبراو شو مونږ هم ګبراو شو چې نن په یو سړي پسې 30,000 راغلی کیدای شي په بله میاشت را روانه میاشت کې پسې بیا 60,000 راشي کو د چا پسې 50 راغلی به 1 لاک راشي. نو آخر د دې دا یو قسمه ظلم دی زیاتې دی چې دونه بیل راتلل دا ډېر ناروا ده. نو زه خو دې عوامو ته یم چې دا بیلونه مکمل مه داخلوئ او یا راپاڅئ د خپل حق تپوس وکئ راځئ روډ احتجاج وکئ روډ ته راوځئ د پریس مخې ته لاړ شئ درنې ورکئ د سوی ګیس دفترو ته ورشئ مخې ته درنې ورکئ د حکومت نه مطالبه وکئ چې یاره په مونږ پسې دا بیل دومره زیات ولې راغی. ولې چې دا خو زما د ملک او زما د علاقې قدرتي وسایل دي. زما په علاقه کې ګیس پیدا کیږي او په ما پسې دومره دا خو د یو ملک نه قرض نه دی اخیستی چې د یو ملک نه ګیس قرض کړی دی او یاره قرضه پاتې ده او په ما باندې ګیس بیلونه زیات شو. دا خو زما د خپل ملک خپل پیداوار دی. نو ولې په ما سره ظلم کیږي؟ یو طرف ته نور هر شی ګران شو د روزمره خوراک میډیسن هر څه دلته پکې د بیلونو انتهایی هغه سیوایي راله. نو آخر لکه دا خلک په مطلب دا دی زیات کمپیوټ شي زیات په خراب شي ابا زیات کرپشن ته لاړ شي ابا زیات غلاګانو ته لاړ شي په هغو به نیګټیو اثرات شروع شي. نو خدای دپاره موږ حکومت ته دا سوال کوو چې دا کم بیلونه په دې عوامو پسې راغلي زرته زره دي په دې باندې زموږ مشران کینی. زه بلکې ټولو مشرانو ته ویم او نه زه په چا تنقید کوم نه په پی ټي آی والا باندې تنقید کوم. ولې دا مسله یوازې دا د پی ټي آی هم ده دا د پیپلز پارټي هم ده دا د ام پي والا هم ده دا د مسلم لیګ هم ده دا د جماعت اسلامي هم ده. زه ټولو مشرانو ته ویم چې څومره د پارټو مشران دي په دې ټیم کې او چې څومره د دې وایي چې زه د غریبو نمایندګي کوم د عوامو نمایندګي کوم هغو ته زه ریکویسټ کوم چې په دې ټیم کې یو شی او راپاڅئ او د دې سوی ګیس د دې بیلونو زیاتوالو په باره کې د یو بل سره کښېنئ او د دې مسلې حل راوباسئ او چې حکومت په دې مجبوره کړئ چې دا څومره بیلونه چا پسې زیات راغلي دي زیات راغلي چې د دې ورته فوري طور د دې میاشتې معافي وکړي او یا دې د چا پسې 30,000 راغلي دا دې ورته 15 کړي خو د چا پسې 15 راغلي دا دې ورته 7,000 کړي او مکمل دي آینده دپاره داسې بیلونه سیوا را نه شي. مونږ عمران خان ته هم وایو مونږ د صوبایي حکومت نه هم دا مطالبه کوم زه د مرکزي حکومت نه هم دا مطالبه کوم چې زرته زر دې د دې بیلونو معافي وشي او یا دې مکمل د ټولې میاشتې معافي وکړي. هېڅ پې نه کېږي د حکومت او که نه کوي کم از کم دونه ریلیف دې عوامو ته ورکړي چې کم از کم نیم په نیمه دې ورسره ریلیف ورکړي کمې دې ورته وکړي.